ته وایي چې یاره د نن سبا د پی ټی آی د حکومت نه څومره مطمئن یې په دغه حواله به څه ویل غواړې؟ یار زما په نسبت باندې خو د پی ټی آی د حکومت نه زه 70 to 80% مطمئن یم. هغه داسې چې لکه زمونږ هسې په نظر کې دا ده چې لکه عمران خان زیات تر دغه زم په کالجونو وغیره باندې سیوا کړی د هغې نه بعد بیا لکه ضروري شی خو یوازې روډ نه دی بل دا د ګراني ده ګراني هغه په دې وجه باندې راوستې ده چې دا ملک زیات تر مشر په لیاس که تاسو وایو نو څومره تبدیلي راوستې ده؟ یاره تعلیم په لیاس خو ښه به هر حال ډېره تبدیلي راوستې ده. څنګه څه پراجکټ جوړ کړي دي یا داسې نور څه؟ زه تاسو پوه کوم که نه لکه اوس فور اگزامپل اول به واړه کالجز ته نه شو تللی صحیح ده لکه تلل به پټېدل به بل څه بل څه اوس لکه د کالج نه څوک پټېدی نه شي یوه خبره دویمه خبر دا ده چې لکه خلک یې فورس کړی دی بیا بل خبر دا ده چې لکه اوس مثال به طور زه کالج نه پټېږم که نه زه سټډي نه کوم نو زه د امتحان کې نقل نشم کولی پخوا خو تش کرپشن چلېدو او په اسانۍ باندې به دې نقلونه کولو بل څه به دې اوس نشي کولی لکه حالونو کې کیمرې لګېدلي هر څه سره دي. اپریشیټ کوو خو که بل طرف ته مونږ وګورو غریب عوام دی مهنګاي ډېره زیاته چوت روانه ده دغې په حواله به څه؟ یار دا قوم دی دا خوړلی شوی دی صفا خبره دا قوم خوړلی شوی دی نو اوس یوازې د عمران خان د جیبه خو نشي ورکولی څه به دی ښه کوي څه به زه ګزاره کومه څه به دی ګزاره کوي. زما په 2 لکه په تنخواه کې هم ګزاره نه کېږي نو غریب سړی په 500 کې ګزاره کوي بالکل چې لکه لس ته ورکوي لس دی ورکوي لس زه ورکوم په کروړه قوم دی دو به خامخا بیا به انشاءالله قوم برابر شي خو چې موږ د عمران خان سره هیلپ نشو کولی نو دا قوم یوازې خو د پاکستان د هغه نه دی دا هم پاکستان دی ستا هم دی زما هم دی د ټولو دی.